دا مرګري تپوس کړی دی چې د زنانه ده د حیض بیماری ده قرآن مجید ویلی شي که نشي ویلی؟ نه نشي ویلی. قرآن مجید د دې کتاب راغستلو دپاره اودس فرض دی، لکه څنګه چې مانځه دپاره اودس ضروري دی، نو دارنګې د دې قرآن مجید د راغستلو دپاره هم اودس ضروری او لازمی دی. نو قرآن مجید چې راخلی بغیر اودس نه بنی، او د لوستلو دپاره اودس ضروری نه دی، چاته په یادو یاد دی ویلی شي، خو دوه حالتونه درې حالتونه داسې دي چې په هغې کې بیا په یادو قرآن مجید چاته یاد دی هغه هم منې دی نشي ویلی. یو حیض دی د زنانه ماهواري بیماری، او دویم چې کومه دی نفاس دی د زنانه د اولاد پیدا کېدو نه بیماری چې څو پورې هغه بیماری ټیک شوي نه، او دریم جنابت دی. یو سړی جنب شو غسل پې فرض شو که زنانه ده او که نارینه دی، نو دا تلاوت نشي کولی، د الحمد نشي ویلی، د علم تر کیف قرآن مجید چې څومره دی د الحمد نواله تر والناس پورې دا نشي ویلی بغیر د جنابت. او په دغه حالت کې چې سړی جنب دی یا سړی چې کم دی یو زنانه ده هغه حیض کې ده یا زنانه ده هغه نفاس کې ده، هغې دپاره دغه شرط دی چې دا به غسل کوي. د قرآن لوستلو دپاره استنجا په کار ده که پورا اودس؟ دا سوال ملګري لیکلی، نه استنجا باندې کار نه کیږي، پورا اودس. عام خلق د اودس ته چاردام وایي، پورا چاردام. استنجا اخو د پلیتۍ د لرکولو دپاره شوه، هغه خو که ستا د بدن په بله حصه باندې پلیتي لګېدلې وه نو هغه پلیتي به د ځان نه اول لرکې، بیا پورا چاردام. لاس به ووینځې، خوله به ووینځې، پوزه به ووینځې، مخ به ووینځې، سنګلې به ووینځې، په سر به مسه وکړې، خپې به ووینځې. دا پورا عمل کول د اودس د چاردام دا د قرآن مجید د راغستلو دپاره فرض دی. ما خو تاسو ته ووی که بالفرض یو سړي ته په یادو قرآن مجید یادي یا څه حصه ورته یادی، ډېرو خلکو ته سورت یاسین یادي، تبارک الذي ورته یادی، سوره مزمل ورته یادي، اخري لس سورتونه ورته یاد. او په کار ده چې هر مسلمان څه حصه د قرآن مجید یاده ساتي. نو که دی په یاد ووی نو وی دی، که اودس نشته هم خیر دی، صرف جنابت کې نشي ویلی، حیض نفاس کې نشي ویلی. او د قرآن مجید د راغستلو دپاره دا پورا اودس په استنجا کار نه کیږي، پورا اودس کول ضروری دی.